بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علم خان شیرپوست تاسو په خدمت کې د یو غم یو خبر سره حاضر دی. او د غم خبر داسې دی چې کله موږ ته دا خبر رو رسېدو نو انتخایي خفه شو، خو ښه قلار د دې دنیا نه تګ دی. موږ تاسو ټول به دې دنیا نه ځو، هر څه پاتې دي. دولت خان حاجي صاحب چې د دیر اسپڼ اوسېدونکی دی، د کلونو راسې ما سره تعلق و. د پښتونخوا هر سوشل ورکر به پیژني. په سعودي عرب کې جن کو ټیکداري یې کوله او هغه به یو خبره کوله، ویل خانه زه چې کومې پیسې ګټم نو څلور انې ځان ته پرېږدم او 12 انې یعنې 3 حصې چې کوم دي نو دا زه غریب له بې وسه له بې کسه له بې څوکه له لېږم. په یو وخت په معذوره خو د اخلاقو پې ختمه، د مخلصۍ پې ختمه، د ایماندارۍ پې ختمه او بله څه خبره به یې کوله. هغه خبره کېږي ویلا مولا او ګردنې د مولا هغه وي نیت مې کړی د مولا په نیت پسې وي ما ته رولېږلي اوس ستا کار دی. لکونه روپۍ امداد یې ما سره کړی دی، لکونه روپۍ امداد یې د بل سوشل ورکر سره کړی. په دې تېره روژه کې ډېرو غریبانانو ویډیوګانې ما وکړې، پلانکي له 10 زره، پلانکي له 50 زره، پلانکي له 20 زره، پلانکي له 13 زره. بیا په سعودي عرب کې به د خلکو نم یو ځای کولې، خو خپله اړې موړي چې کومه ده هغه به یې رالېږله. نن 4 بجې قریبا دغه ځای زموږ یو صحافي ملګری دی عثمان، د هغه د ریپورټ مطابق چې 4 بجې دغه ځای کې نامعلومه وسلوال هغه ویشتی دی. او تر دې وخته پورې چې زه دا ریکارډینګ کوم 9 بجې شوي د شپې، لا د جنازې وخت نه دی ټاکلی شوی، خو سبا 10-11 بجې به د ده جنازه کیږي. 10-11 بجې به د ده جنازه کیږي. ډېر زیات خفه یو ورپسې. تاسو نن د دعاګانو اپیل کوو چې الله پاک هغه له جنتونه ورکي او الله به انشاءالله جنتونه به ورکوي. چې ما سره څومره روزګار شوی دی، څومره ناسته پاسته شوې ده، شپه یې را سره کړې ده، ورځې را سره تېرې کړي دي. د هغه دیر نه ماله دلته کې راغلی دی، ما سره ناستې پاستې کړې دي. هسې به راغې کې به ناسته دلته به چې دا خلک ولیدل جیب کې چې به یې څو راوي بېستل، دا ته واله خورې، دا ته واله خورې. دا به د ده کار و. بس ورکړه 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 او الله سره وي تجارت کو. نن د دې دنیا نه لاړه، خو ښه یادونه یې پرېښودل او کم یادونه چې موږ سره پرېښودل نو زړه م ورته دعا کوي. د ده په وجه باندې ما سره ډېر داسې غریبانان خاندانونه مستفید شوي دي، مالامال شوي دي، په خپلو خپو درېدلي دي. چا له ګاډۍ اغوستې، چا له چې کوم دی نو مشین اغوستې، سلایي مشین کونډې له، چا له څه چا له څه. نو ډېر یو مخلص انسان. 2 زامن یې ترې پاتې شو، 3 لوریانې کې به ناستو. زه اسپڼ ته هم تلم، دلې زه هم تلم، دا نه چې زه وله نه یم تللی. د هغه مخلصۍ زه ځان طرف ته رالېږلم. یعنې په دغه سیمه کې زما یو بل ملګری دی شاهد روحاني، حاجي شاهد، چې هم په سعودي عرب کې ژوند کوي او د بټخیل اوسېدونکی دی. یا په دغه علاقه کې په وهاب سواتی صاحب دی. دا داسې کسان دي چې دا ایریږي نه، دوی سره زما یو داسې واسطه تعلق پاتې شوی دی. خو دولت خان حاجي صاحب د هغه به دویمه خبره څه وه، دغه پلانکۍ ویډیو چې کومه ده هغوی له لږ ورشه، دونه پیسې ورله ورکه، زه بیا درلېږم. هغه پلانکۍ ویډیو والا له ورشه، یاره دا پلانکي کس دا ویډیو کړې ده او ته لاړ شه هلته کې، ډېر به زما په لاس، ډېر به په خپله بم چې رابغې چوټي به یې وه نو په خپله به په ګاډي کې ګرځېده او ور کور به یې واښه وه، هغه ځای ته به پیسې وړلې. دلته زموږ په چارسه کې یو ملګري هوټل کولاو کړو، ویلب خانه راشه هغه هوټل کې کینو. هوټل کې م روټۍ یو ځای وخوړله، یاره دله اشتهار وکړم یې خسۍ دی. ګرانو کتونکو ډېر ورپسې خفه یم. تاسو نه اپیل کوم دعاګانې ورته کوئ، ځان سره یې ګټه یوړله، الله سره هر وخت په تجارت کې و. زه مطمئن یم د هغه د ژوند نه چې یاره هغه څه کړي دي، په کومه مخلصۍ
هغه لګیا و په کم ایماندارۍ هغه لګیا و د الله یره ورسره ډېره زیاته وه او دغه وخت خبره به یې کوله او بل نامعلومه وسله والو په ناپامه کې ویشته دي نو داسې کس جنتي وي او الله پاک دې د هغوی خاندان له صبر ورکړي الله دې د هغوی په بچو باندې د هغه سایه برقراره ساتي او بچو له دا یقین در کوم چې ستاسو یو رور یو مشر په دې 400 کې خو هم شته انشاءالله انشاءالله خو الله کړی و سبا په جنازه کې شرکت خو هم کوو او زړه م ورته دعا کوي او تاسو نه د دعا اپیل کوو چې الله پاک هغه له جنتونه ورکړي الله پاک هغه له جنتونه ورکړي ګرانو کتونکو دې وخت کې جنازې ټیم دا زه چې ریکارډینګ کوم نه دی ټاکل شوی خو سبا به 10 یا 11 بجې کې د جنازه وي ولې چې دا غریض علاقه ده دغه ځای کې لږ قبر چې کوم دی نو لږ په ګرانه په مشکله کېږي بل دا چې بټخیله کې چې 3:30-4 بجې ویشتی شوی دی بیا پوسټ مارټم بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو اوس به هغه ستولي زه چې دا ریکارډینګ کوم کور ته نو یو ایماندار سړي جنازه کې شرکت وکړي د دیر خلکو خو پکې ضرور د اسپڼ د چکدرې بټخیلې دې ته لاړ شي زه هم بھرپور کوشش کوم دغه ژوند دی خالی لاس دې دنیا ته راغلي او خالی لاس په دې دنیا نه ځو په تاویلې ماویلې او په کنځلو باندې م ژوند تېر کړه غالب خانه تا د خلکو ډېر زیات کنځلې کوي خو پروا به نه کوي مړه لګیا به د چا پروا خپل کار جاري ساته خلک د پسې خبرې کوي خپل کار جاري ساته ناستو را سره روزګار را سره شو زما د ذهن نه او زما د هر څه نه خبرو یوازې نه یم پرېښې په دې تېره روجه کې چې ما سره کوم هیلپ کړی دی زما په ذریعه کوم غریبانانو سره هیلپ کړی دی نو زما کار یې نه دی درولی الله پاک دې ورته جنتونه ورکړي الله پاک دې جنتونه ورکړي